کس تپوس کړی دی چې تعویض کول څنګه دي. مثلا یو سړی په کور کې د جګړې د ختمولو لپاره تعویض کوي، یا د ذهن تیزېدو لپاره، یا د محبت لپاره، نو په دې کې ګناه شته او کنه. تعویض په دوه قسمه دی. یو د جاهلیت د زمانې تعویض دی، هغې ته تمایم وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مبعوث شو نو هغه تعویضونه یې منع کړل، دا حرام دي. هغې کې به هغه که به د الله نه علاوه د بل چا نه مدد غوښتی شوی، پیریانو نه، جناتو نه، د دین خلاف ګډې وډې خبرې به وې پکې. هغه تعویضونه چونکې په هغې پسې عقیده د شرک او د کفر ده، هغه حرام دي. او که عقیده هم هغه جوړه شي نو بیا کفر او شرک. دویم تعویضونه هغه دي چې په هغې کې د قرآن پاک آیت دی یا په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معصور او مسنون کلمات دي، لکه بسم الله الرحمن الرحیم. دا تعویض جایز دی. زمونږ په اکابرینو د دارالعلوم دیوبند کې یو سړی رالو، زمونږ یو عالم مشر ده، هغه ته وی چې مجھے تعویض لکھ کر دیں. هغه ورته وی مجھے تعویض نہیں آتا. وی آپ کو نہ آئے تو پھر کس کو آئے؟ تا نظر ځینې بیا بچا ته ورځي. دیهاتي سړی نو زمونږ دغه مولانا صاحب اکابرینو کې چې څوک و، شیخ الهند رحم الله یا بل څوک، هغه ورته وایي چې داسې پلان جوړ. نو بیا هغه بیماري د هغه داسې وه چې هغه ښه کېده نه، نیم سیری درد وګسو. نو هغه په تعویض کې ولیکل چې یہ میں جانتا نہیں، یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، آپ ہی اس کو ٹھیک کر دیں. تعویذ بند کو ہوتا ہے دا بس پڑے نا، سپڑے بنا دا تعویذ یو صدا سے استعمالو. هغه جوړو نو هغه ټیک شو. دغه جبای کو خود دعا وا، میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں. خپل عاجزی اعتراف او اقرار ده او د الله نه وستنه. هغه چې وکتل چې په دې کې سړي ویس پړدو، په هغې کې دا لیکلي او دا یې لاسې لیکلي، نه د قرآن آیت دی، نه حدیث دی، نه بل سړي. دا خو ټول خلک په دې پوهېږي. سړي باندې بیا بیماري راله وی چې صاحب تعویض خو څه موده پورې کار کولو، اوس بیا کار پېښی وی، تا هغه سپړ دی خو نه وی، ما سپړ دی، بیا زما څخه مه راځه. یو ته یې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم، دا بس پړې نه، هغه پې هغه بیماري ټیک شي. بهرحال مسنون کلمات لیکل دا جایز دي. دا ته چې کوم د مینې محبت دپاره یادې